نو الله رب کریم د جنت میوو مشابهت له دنیا میوو سره کړی دی لپاره د دې چې چا به په دنیا کې انار خوښوي په جنت کې به وویني نو په منډه به ورځي، چا به په دنیا کې سیب خوښوي نو په جنت کې به وویني نو دی به وایي دا خو هغه سیب دی چې ما په دنیا کې خوړلو. او که چېرته یو نااشنا شیز وي نو نااشنا شیز ته انسان طبیعت داسې ده چې هغه انسان نه قبلوي، چې کوم شیز د خوښ وي د لیدلی وي د کتلی وي نو دی هغه شیز طرف ته ډېر په اسانۍ سره راغب کیږي، ولې چې هغه د مرغوب شیز وي. بهر حال ما عزتمندو الله فرمایي دوی به وایي چې دا خو هغه رزق دی رزقنا من قبلو چې موږ ته په دنیا کې هم تا راکړی دی. معلومه شوه چا چې په دنیا کې دا نعمتونه خوړلي وي هغو خلکو ته به هم په آخرت کې میلاویږي. صرف دا نه چې لوږې تېرې کړي وي، لوږې والو لپاره خو دی، خو دا نعمتونه چې الله چاله په دنیا کې ورکړي په آخرت کې به هم ورته میلاویږي. الله فرمایي وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، د دنیا رزق په شان باندې به دوی ګوري، د دنیا سیب شانته، د دنیا انار شانته با هغه انار وي، د دنیا کجورې په شان خرما په شان باندې به هغه وي. الله فرمایي ولهم فیها ازواج مطهره، او دوی دپاره په دې جنت کې پاکې بیبیانې دي، پاکې بیبیانې. وهم فیها خالدون، او دوی به همیشه همیشه په دې جنت کې اوسیږي. سوره بقره 25 آیت تاسو تر مخه ما وړاندې کړو. اوس په احادیثو په روشنۍ کې انشاءالله مونږه خبرې کوو جنت متعلق په نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم نه صحابي تپوس کوي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو لږ د جنت احوال مونږ ته بیان کړئ. تاسو خو دلی یې، تاسو خو هغه ځای کتلی دی، پکې ګرځېدلي یې، قرآن خو بیان کړی دی، خو چې تاسو له خپلې خولې مبارکې راته بیان کړئ، تاسو خو لیدلی دی نو هغه راته بیان کړئ هغه څنګه. نو ما حضور فرمایي ای ما صحابو جنت الله له اوبو نه جوړ کړی دی. له څه نه جوړ کړی دی؟ له اوبو نه جوړ کړی دی. دا ځمکه چې دی الله رب کریم دا دنیا ځمکه الله دا د خاورې جوړه کړې ده. جنتي ځمکه چې دی هغه الله د زعفران نه جوړه کړې ده. جنتي ځمکه به زعفران